افغانستان هم انډیا سپورټ کوي. کله چې د پاکستان او د انډیا جنگ و نو د افغانستان یو وزیر چې دی هغه هم انډیا ته تلو. کله چې د پاکستان او د انډیا جنگ و نو هغه په خفیه دورې تلو. دوی چې دا خبره به ښکاره نشي دغه خبره د پټه ساتله. خو CNN انټرنیشنل کم نیوز چې دی هغه دغه خبر راستري چې د افغانستان وزیر چې دی هغه انډیا ته تلو په دوره باندې کله چې د پاکستان او د انډیا جنگ و. انډیا چې دغه دوه ملکونو په دې جنگ کې سپورټ کوله. یو چې دی اسرائیل سپورټ کوله او بل چې دی افغانستان سپورټ کوله. دا دواړه ملکونه چې دی دغه سپورټ کوله انډیا سپورټ کوله. او په راتلونکي وخت کې کېدای شي چې دغه افغانستان چې دی هغه اسرائیل هم تسلیم کړي. خو کتل د تاسو وګورئ انډیا تر اوسه پورې افغانستان کوم حکومت چې دی تسلیم کړم نه دی. د دې نه مخکې چې کوم حکومت او کوم چې امریکای جوړ کړو نو هغه حکومت چې دی هغه تسلیم کړو. خو اوس چې کوم حکومت دی د طالبانو کوم حکومت دی نو دا حکومت تر اوسه پورې تسلیم کړی نه دی. بل د پاکستان او چینا کوشش هم دا چې د دې د تعلق چې دا جوړ نه شي نو دوی په منځ کې چې د میټینګ کړی دی پاکستان افغانستان او چینا د دا کړی دی چې د دې د تعلق چې دی دا نور پوخ نشي. ځکه چې انډیا چې دا هغه د پاکستان سره هم تعلق ښه نه دی د چینا سره هم نه دی او افغانستان چې دی هلته کې ځي د هغو سره چې دی تعلق جوړوي. که تاسو وګورئ په افغانستان کې زموږ مسلمانانو وروڼو چې دي هغه پاتې کېږي هغه زیاتر داسې کسان دي چې هغه پاکستان سپورټ کوي. پاکستان سپورټ کوي کمتر داسې کسان دي کوم چې په سوشل میډیا راځي او په بهر ملکونو کې ناست دي دغو د سره څوک لیکه کوي هم نو د دې خو د ایمان اسلام چې دی پته نه لګي دا کوم چې په سوشل میډیا لګي. خو کوم چې په افغانستان کې دي نو هغه وایي دا یو مسلمان ملک دی دلته کې ځي راځي دلته کې تعلق دی رښتې دي نو هغه دا ملک سپورټ کوي. او کوم چې په بهر ملکونو کې ناست دي نو هغه خاص په ذل لګیا دي. خو اوس حکومت چې دی نو هغه په غلا باندې چې دی هغه هم انډیا سپورټ کوي. کله چې د پاکستان او انډیا جنګ و نو انډیا چې د هغه دوه ملکونو سپورټ کړی یو اسرائیل او یو افغانستان. نو د دې په باره کې ستاسو څه خیال دی؟